یو بابا وفات شو، توجه، یو بابا وفات شو، داغه څلور پنځه غاښونه د سونیو د سرو زرو. اعلان وشو د جنازې، زامنو مشوره وکړه، خو تاسو ته پته مشوره کې خیر او برکت دی. زامنو مشوره وکړه چې بابا مړ شو قبر ته ځي، نو دی په قبر کې د سونې په غاښونو څه کړي، دا به تیو باسو. امبور او په لاس یې راواغسته چې په داسې زامنو واوړي پته به دې ولګي. ولې وایي؟ ما ته وایي مفتي صاحب دا برټش لهجه ده، برټش. لکه کوم ځای کې ښودو؟ پیزار کې، بوټانو کې، بهر چپلو کې به د جومات نه بهر، او هغه په شاپل پلاستیک کې نو سرجي، هغه په ډبي کې په ډبي کې به دا ډبي په سر کې به آینه لګېدلې وه، شیشه. لکه پخواني پښتنو مشرانو نسوار کول، نو کله کله به هغه آینه کې خپله بیوټي مکتا، بیوټي بیوټي بیوټي. توجه، هغه پښتانو چې مسجد ته نسوار نه راوړل، او پښتونه ته خو ډېر زبرګي دې جومات ته مونږ هم راغلي چې الله اکبر، یو لاس یې په جیب کې نسوار څوک پټ نه کړي. نسوار مه راوړئ، ای زمونږ مشرانو، زمونږ په مخ کې سرګټ مسکې، تاسو صرف سرګټ څکئ، سبا به مونږ چرس هم څکو. ورکې دې ماشومان له جواب ورکې پاسې کېږي که نه. دا ټیک کور کې ښځې والي، دا تجربه ده، دا ښځې ډبولي، خو په کچه ځې اور ښځې والي، او جومات ته به راشي، امام ته به وایي چې استاد جي دوه درې منځونو کې بیا نه وي. استاد جي هغه کوم ځای ته تللي وي، هغه رقم ځای ورېږي، استاد جي یختنګۍ ته تللي. ما یو بابا ته بې ادبي دي معافي، ما یو بابا ته خوله کې یو غاښ هم نه و. ما ته بابا تو په دې عمر کې په آیس باندې څه کوې؟ ما ته وایي دې کې پاور دی، پاور. اور ایچ ایف سی والو خیر ته کېنولې که نه؟ خیر ته کېنولې که نه؟ توجه، خوند یې وکړه که نه؟ خوند یو که کال دی مبارک شه، نوی کال، نوی ډغره دی مبارک شه، نوی ډغره. توجه، شعلہ بیان مقرر نوجوان عالم دین جناب حضرت مولانا مفتی سردار علی حقانی صاحب ته چې هغوی میک ته تشریف راوړي او د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وفرمایي. جناب حضرت مولانا مفتی سردار علی حقانی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مفتی صاحب الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لفظوں کو بھیجتا ہوں، پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے اجالے خرید لو، اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام، نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام. میری زبان کے واسطے تالے خرید لو. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں تاجدار ختم نبوت اور صحابہ آل بیت سے پیار بہت ہے. دانچی د جانان غاڑ میں
پا گلو خیستکیگی دانا چه دا جانان غاڑا میں پا گلو خیستکیگی گلونا میں جانان تا پا قتلو خیستکیگی سبحان اللہ گلونا میں جانان تا پا قتلو خیستکیگی او بلالو حبشبو سیدنای خلق بولی بلالو حبشبو سیدنای خلق بولی ہر طور پدغ خورو لغڑی دلو خیستکیگی سبحان اللہ ہر طور پدغ خورو لغڑی دلو خیستکیگی او دانا چه مدینہ گنی اول مدینہ وا دانا چه مدینہ گنی اول مدینہ وا یسربنا مدینہ شوا ستا پتللو خیستکیگی یسربنا مدینہ شوا ستا پتللو خیستکیگی و زما درود سلام پزان منظور کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زما درود سلام پزان منظور کا پیغمبر عمل د درودونو پلستلو خیستکیگی عمل د درودونو پلستلو خیستکیگی پنیت د عبادت درود شریف طول وائی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید واجب الاحترام ارباب خاص و عام علماء کرام مشائخ عظام بزرگان دین معززین علاقہ بالخصوص ذی قدر ذی وقار لائق صد احترام ممتاز عالم دین خطیب مسجد علوچ نمونہ اسلاف ممتاز عالم دین ذی قدر ذی وقار حضرت مولانا محمد اکرم صدیقی صاحب دامت برکاتہم لائق صد احترام ممتاز عالم دین رفیق مکرم جناب مولانا ذاکر اللہ صاحب جناب مولانا شاہد علی صاحب ممتاز عالم دین جناب مفتی حسن صاحب مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دا قافلی سر خیل عالم دین ذی قدر ذی وقار جناب مولانا محمد فیاض راغب صاحب دامت برکاتہم لائق صد احترام جناب مولانا نور خان صاحب مولانا وقاص احمد صاحب قاری حنیف اللہ صاحب جناب مولانا رحمان اللہ صاحب اور رفیق مکرم ترجمان دیوبند ذی قدر ذی وقار جناب مفتی عارف اللہ محمودی صاحب دیگر مقتدر علماء کرام طلباء عظام اسکول کالج پروفیسرز ٹیچرز اسٹوڈنٹس اساتذہ کرام دا کورون پچار دیوارے کے با حیا با وفا پاک دامن پاک لمن خواتین اسلام مستورات فاضلات معلمات طالبات بنات سرکاری اہلکار اور پورن علوچ انتظامیہ اور انتہائی غیور عزت مند مسلمانانو ختم القرآن مناسبت سرا مختصر خو انشاءاللہ پر اثر چند گزارشات بائی روڈ نا بائی ایئر ستاسو د ټولو مخې ته کېښودل غواړم هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم څه غواړم ووایه څه غواړم په اوچته وه څه غواړم لږ زما انداز کې ووایه څه غواړم د څه خلکو په دې درد دی کنې دا څه شی دی وایي وی سردار حقانی وی چه توجه ماوی دا توجه ویل شرک ندی بدت ندی گالی نئیے گلوچ نئیے کنزن ندی چه پتا بد لگی دا خیرن بچیا خدا ہر چا خپل تکی کلانی دا ہر چا
خپل تکیه کلامی د چا تکیه کلام کنه 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 تاسو د مسجد ته ختم القرآن راغلی کنه او دلته شپم نه که بیا به زیم کنه نو څوک کنه کنه وي اور د چا تکیه کلامی اوري دا د جرګو مشران د ایجوکیشن مشران د انتظامی مشران اور توجه د مختلف سیاسی پارټو مشران د ارچا خپل تکیه کلامی څوک اوري وي توجه د چا تکیه کلامی غوږ دی ایجی صاحب تا ته ما غوږ دی تاسو به مولانا بجلیګر صاحب اوریدلی دی کنه د مشرانو د مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه تکیه کلام بداو چې هغه به یو څو جملې وي بیا به ویل عزیزانو د مولانا بجلیګر صاحب تکیه کلام څه شی و عزیزانو اور شیخ الاسلام شهید اسلام علامہ حسن جان شهید رحمت الله علیه اب طالبانو ته په درس کې وی دغه تکیه کلام زناوره استاد العلماء استاد المجاهدین ڈاکٹر شیر علی شاہ المدنی دارالعلوم حقانیہ دیوبند پاکستان دیوبند ثانی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم حقانیہ کی شیخ الحدیث ڈاکٹر صاحب تکیه کلام بداو علی کل حال مخبور الله بابا جی بداوی د خدای شان دی یا سو جملے چې به بیا به د اور قاضی حمید الله جان د 400 عالم بهترین نیډر بہادر اور په گجرواله کې مدرسه وا او سو زله امنم پاتې شو د مفکر اسلام مفتی محمود صاحب د قافله سرخیل عالم دین و توجه د قاضی حمید الله جان صاحب تکیه کلام دا سپیرو ناغه په درس کې اکثر سټوډنټانو طالبان ته وي سپیرو توجه سپیرو او قاضی حمید الله جان هغه شخصیتو پنجاب کې خزي سړکونو ته راوتی د خزو ریسو هغه ته میراتن ریس وي میراتن هغه ټولې خزي قاضی حمید الله جان صاحب ډی تکړی وي او توجه دا پښتانه چې موجودی کړي ان شاء الله دا پښتانه په کائنات کې څوک بے حیا تفریدي نه پریدي توجه ساوند ګډوډ د تاسو مرا باندې ځان دی تکوي توجه دا خپکیږي مخه چې دا ګلوکاران پنکاران اداکاران مسمردان ته لګیدلی بیا ډیر مزیداری مولیانو تم شبر لګوي د خیرن بچیا خو چې دومره خرچه کینو یو ساوند تانو شروړي دی تکه را باندې ځان توجه نه قاضی صاحب په درس کې وی سپیرو ماته د پنجاب یو طالب وی قاضی صاحب بار فرماتے ہیں سپیرو کیا ہوتا ہے پنجابی د سپیرو نه څه خبر توجه ما طالب ته میں قاضی سے فرماتے ہیں منحوس کے بچے کتاب کی طرف دیکھو سپیرا ردار چا خپل تکیه کلامی سوک په بیان کی جو ہے ډیر وی سوک چې دی ډیر وی او دا بعض خلک په بیان کې چې کم دی والا پورن کې مشتا توجه زمون نوشهره کې تبلیغ والا امیر صاحب دی ناغه امیر صاحب چې بیان کوي هغه تکیه کلام دی او اکه چی نمبر بیانې کنه اب وی او اچ بیان شروع کی هغه وی کامیابی الله په دین کې خدا او الله پر راضی کو او گشت بکو او تعلیم بکو او شب جمعه شب اتوار لبزو او زورتم امیر صاحب پدی او باندې خلکم چارچ کې او ځانم چارچ کې او ردارچا خپل تکیه کلامی اوه زما تکیه کلام څه شه ده شفیع الله تابع هغه جذبه نشته نو دا ټول کار په دې ساوند کې دی زه سو کوم توجه زما تکیه کلام څه شه ده ایو سړی په بیان کې چې کم دی ډیر وی نو چاله دړک زما توجه ډیر دړکړي په بازو کې باقاعده خارخ لګولې زه تم ځان لبرنال واخل زیات نشي توجه نه چاوته چې بیان تقریر کوا خدا چې کم دی پکې مو آیا هغه ورته وی که څوک مې سر د تنې غوس کی چې کم دی که څوک مې سر د تنې غوس کی چې کم دی وو بنړه ما د چې کم دی نه چې کم دی بهرحال
هغه تاسو دومره دا هر ټول د چا تکیه کلام هر چي د بعضې خلکو تاسو به اورېدلي د چا تکیه کلام دی ها نو د هر چا تقریبا تکیه کلام شته خو داسې عجیبه مخلوق یې نور چاته هم څه ونه وي او زما دا توجه هم داسې نیغه کړې ده توجه صحابه کې پروګرام و نو موږ نه مخکې تیز رفتار روان وو هغه تیز رفتار کې زنانه وي ما ته خیال نه و ما ته دا ډریور داسې کي وایي دا زنانه وګوره څه کوي نو هغه زمونږ ګاډي وروسته موږ نه تیز رفتار مخکې روان توجه نو ما ته ډریور ته وګوره دا زنانه څه کوي نو هغه یو زنانه بل ته دا چل کوي توجه سمه یو کیسه خو که ټریفک والا دي وایي توجه که خیبر پختونخوا پولیس دی وایي توجه که سټوډنټان دي توجه سمه یو کیسه ماته یو کس دوبۍ نه پوه نه کوي وروره د پاکستان نه پوه نه کوي چې زما لور پیدا شوې ستار ویره ده نو څه نوم راته واخله چې ښکلي نوم پې کېدم وایي ما ورته توجه نوم پې کېده په هغه ماشوم یم توجه نوم کېده توجه بهر حال ختم القرآن حواله سره ختم نبوت حواله سره چند گزارشات ستاسو مخې ته کېښودل غواړم هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم څه غواړم محبت سره ووایي سبحان الله داسې لږ په اوچت اواز ووایي سبحان الله په اوچت اواز چا چې سبحان الله وي دا کېنې خیرن بچے ولې تا نه دی ویلی څه توجه دا خیر دی انتظامی والا او د ټول نه کیمرمانان جوړ دي ټول دینه علاوه نور کسان کړي توجه بس توجه ختم القرآن حواله سره مختصر څومره چې ستاسو شور زیاتې دومره به زما بیان مختصر وي بس دو جملې وایم بس بیا اجازت غواړم بس توجه ختم القرآن دې ماشومانو قرآن په ناظره ختم کړ په حفظ باندې ختم کړ په کائنات کې عظمت او رفعت او شان او شوکت قدر او منزلت رب کائنات قرآن ته ورکړي لوی انعام قرآن دی لوی دولت قرآن دی ورشه د کائنات خانانو ته ووایا ملکانانو ته ووایا نوابانو ته ووایا سردارانو ته ووایا کل کائنات کې لوی دولت د قرآن دی سبحان الله وای لوی دولت قرآن دی لوی دولت قرآن دی لوی دولت قرآن دی او توجه دا داسې دولت دی صدر سره صدارت قبر ته نځي وزیر سره وزارت قبر ته نځي خان سره خانی قبر ته نځي ملک سره ملکی قبر ته نځي نواب سره نوابی قبر ته نځي سردار سره سرداری قبر ته نځي قرآن والا سره به قرآن قبر ته ځي سبحان الله قرآن والا سره به قرآن قبر ته ځي ستا د پورن یو خان مړ شوی 5 کروڑ روپے ورسره خښې کړي وي دې سوچ کې لاړ چې دا قبر به کوم ځای چې راکولاوي کو پیکج پکې پروت دی دا قبر چرته دی بیټکین خو ځای ته ورسولي دا قبر خو چرته دی توجه مال والا سره مال قبر ته نه ځي حاجي صاحب قرآن والا سره به قرآن قبر تزي ایمان والا سره به ایمان قبر تزي عمل صالح به قبر تزي پختونه را پاسا ایمان وګټه خیر توجه بس توجه 1122 ته وای نور په آرام کېنه توجه مال والا سره مال قبر ته نه ځي قرآن والا سره به قرآن قبر ته ځي قرآن والا سره به قرآن قبر ته ځي او دا قرآن باندې د قاری صاحب سره پریښ نه وي حاجي صاحب که دا د په جیب کې وي جیب کې دا قرآن د قاری صاحب په داسې ځای کې پروت دی دلته نه د چا پلار هم نشي وباسلی قبر ته به قرآن ځي قرآن ایمان قبر ته ځي حاجي صاحب مال چا سره قبر ته دن نه ځي مور پلارونه دوستان پاټې جماعتونه تنظیمونه سره قبر ته ځي جماعت مه ګټه لیډران مه ګټه
پارٹے مگٹا پختونا پاسا ڈیران مگٹا ایمان اگٹا قرآن اگٹا حدیث اگٹا شریعت اگٹا طریقت اگٹا ختم نبوت اگٹا چه پا قبر کی دے پکار شی اگا اگٹا توجہ قبر تب ایمان زی وائسا شے بزی ایمان سبزی ایمان سبزی ایمان اور پورن والو زمونږ د ټولو په شریک دشمن پلار په نیکه دشمن شیطان دی څوک دی څوک دی څوک دی وای څوک دی د چا پکې دوست نه دی څوک دی پلار ستا ایمان زایل کوي مونځ دله خرابوي روژه درله خرابوي تقوا دله خرابوي عبادت دله خرابوي ایمان دله خرابوي دولت ایمان دی وګټه قرآن وګټه توجه د ډیران ګټي زمکه ګټي غرونه ګټي کاڼي ګټي پرې د مړه توجه قبر ته به موږ ټولو سره ایمان ځي څه به ځي څه به ځي مثال په طور وایم توجه ځکه پورون آلوچ کې مړ شومه مړ کې زه به مړ کېږم ستاسو راته پته نشته مړ کېږو به وایي مړ کېږو به زه که په دې پورون کې مړ شوم خښوی به مې سندوان خو مې سوځوی خو به مې نه خښوی به مې مثال کې زه ځان یادوم ته خفه کېږې توجه دا کومې کپړې چې مې اچولې دي کې به مې خښوی کمیس برانه وباسه پرتوک برانه وباسه ډېر ظالمان نه توجه خیر دې کمیس پرتوک وباسه دا واسکټ راته پرېږدې دې واسکټ سره مې خښ کړې سره مې خښوی پته ولګېده ای جي صاحب درخواست کوم پته ولګېده قسم بالله زمونږ لباس زمونږ کپړې زمونږ وردي مونږ سره قبر ته نه ځي قبر ته به ایمان ځي ایمان وګټه قبر ته به ایمان ځي ایمان شناختی کارت خو به قبر ته ځي که نه فرشتو ته به څنګه پته لګي چې د پاکستان نه تشریف راوړو څنګه به پته لګي توجه چلو شناختی کارت قبر ته نه ځي سرجي توجه ای ټی ایم کارت به ضرورت ځکه فرشتو به هغه مشین نیولي کارت به پکې وردن نه کړو په پیسو به خلاص شو ای ټی ایم کارت قبر ته ځي بس دولت وګټه ایمان دې خراب نشي بس پورن والا نور د نسنه غواړم ایمان وګټه بس قرآن وګټه حدیث وګټه دین وګټه توجه یو بابا وفات شو توجه یو بابا وفات شو د هغه څلور پنځه غاښونه د سوني د سرو زرو اعلان وشو د جنازې زامنو مشوره وکړه خو تاسو ته پته نه مشوره کې خیر او برکت دی زامنو مشوره وکړه چې بابا مړ شو قبر ته ځي نو دې په قبر کې د سونې په غاښونو څه کړي دا به تې وباسو امبور او په لاس یې راواغسته چې په داسې زامنو واوړي پته به دې ولګي چې په مړونو دې نه معاف کوي توجه الوچ پورن والا سنو توجه زامنو امبور په لاس راواغسته د بابا خوله کولاوي د مړي خوله په ډېره په ګرانه کولاویږي خو پورون کې د ژوندو خوله هم ډېره په ګرانه کولاوي توجه بار نه خلک اطلاع وکړه دا بابا را بار کې چې غسل ورکو جنازې ته تیار کو زامن आवाज ورکو چې صبر وکې بابا کې ډېر کار پاتې دي مونږ تاسو ټولو کې پورن والو ډېر کار پاتې توجه بار نه خلک اطلاع کړه بابا را بار کې جنازه پې کوو ټیم د جنازې قریب شو زامنو وی صبر وکې بابا کې ډېر کار پاتې دی سونې غاښونه کېنه دی کني خطا بشه زامنو دې په قبر کې سونه په کار راځي دلته به خیرات کو خدا ته وباسو مو سره به قبر ته ایمان ځي بس زه درخواست دا کوم ایمان وګټئ ایمان بس دې کې اکثرال ایمان وګټئ اولاد بچو ته قرآن وښایئ اور قرآن عظیم دولت دی لوی دولت دی قرآن چا سره چې قرآن دا عزت دی قرآن رحمت دی قرآن برکت دی قرآن عظمت دی قرآن خیر دی اور توجه حافظان څو کسان دي یو حافظ مال راشه زه یو پریکټیکل کوم راشه راځه په نمبر به حافظان ټول راځي خو یو راشه بس مکالمه کوم نور کسان کینی یو حافظ راشه چې د شفیع الله په شان پریشر کې نه راځي داسې کس راشه توجه راشه تاسو لږ د قاری صاحب له د ماشوم د الک مال پرې ورپسې بل ځان نمبر ته تیار کی توجه څه د توایم نه چې ما چاته سی هغه ډبل 0 همې درځه ته کړی توجه راځم صبر وکړه عظمت قرآن وایم بس قرآن موضوع ده بس صبر
توجه 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 تاسو قاری صاحب تاسو ورستو شئ دا حافظان مال په نمبر راول زر راشه زر توجه توجه تا قرآن یاد کړ څو سپارې یاد کړې یاد لري دا تاسو نوم دی سید عمر توجه سید عمر قرآن یاد کا اجی سے بس پریکٹیکل کوم ستاسو توجه غواړم سید عمر قرآن یاد کړ الله تعالی اجی سے ذات کې وحده لا شریک دی صفاتو کې وحده لا شریک دی الله سره ذات کې شریک نشته صفاتو کې شریک هو اور توجه چې سید عمر قرآن تا پزړه کې سینه کې ګوګل کې جگر کې دا الله کلام تا قرآن ته پزړه کې ځای ورکړه توجه چې قرآن ته پزړه کې ځای ورکړه الله د خپل صفاتونو نومونو نه د کرېډ عظمت رفعت شان او شوکت قدر او منزلت لپاره د خپل نومونو نه چې الله رحیم دی کریم دی غفور دی شکور دی قهار دی جبار دی الحفیظ دی الحافظ الله د خپل نومونو نه یو نوم راواغسته توجه الحافظ د سید عمر نوم سره یو ځای نن نه پس بدته سید عمر نه وای نن نه پس بدته حافظ 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 سید عمر وای ان شاء الله سبا وای حافظ پوهچته وا سبا وای خله دی خوږیږي سبا وای حافظ سید عمر سبا وای حافظ سید عمر سبا وای بل راشه تزا بل راشه توجه سبا وای سبوای توجه سبوای توجه سبوای زده دی خو سلام زید پاراغیر توجه صرف دی راغورم توجه زر زر راشه ماشاءالله ماشاءالله زر راشه توجه 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 تاسو نوم دی قاری صاحب شیراز شیراز ته ونن نه پس وای حضور وای سبوای 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 بل وای تاسو نوم دی بل حافظ سلیمان یو کس ما سره مکالمه ته پاتې شي زه ته انټرویو علم دا شفیع الرحمن پشا توجه بس سیدا دا بل ماشوم سره حفظ والا شعیب احمد ته بسوای تاسو دومره کم از کم د هغې حوصله افزایي زه کوم هغه ترتیب برابر بل څه نوم دی حمزه ته به څه وایې حافظ حمزه سلیمان ته به څه وایې بل زبیر احمد ته به څه وایې درځم درپسې جي صاحب خوله خوځه وکړم خدا ته زه معلوم یم زه صرف مذمتونو والا نیم چې مذمت کرتا ہوں مذمت زه مذمت نه زه دله د دې بعضو مرمت هم کوم توجه سو پورا شو حافظان پورا شو تاسو نوم دی شیراز احمد تبنن نمبر سوائے سبوائے اور کس کو پتا ہے حافظ سے بسو کسان جنت تبوزی چدا چاپا کی شک نمی وائی سو ببوزی تزہیق تزلیل نکم حافظ مقام بیانم لگ بن نظریہ و سوچ کے دی وسعت جوڑ کا لگ دا کوئی والا زان نمو جوڑ لگ کلاو شو کلاو توجہ حافظ سے بسو کسان جنت تبوزی صدر مملکت بسو بوزی صبر سو بوزی وزیر اعظم بسو بوزی لگ ما پری دے خبری تا وزیر اعلیٰ بسو بوزی دا پورن خان سے بسو کسان بوزی ملک سے نواب سے بسو بوزی حافظ سے بسو بوزی صبح بوزی وزیر اعظم بسو بوزی زوائم وزیر اعظم دی تم رتورو کی زان دی بوزی توجہ حافظ صاحب سو کسان بوزی دا خپل خاندان نه به لس کسان بوزي چاته پته ده دا لس کسان به کم کسانی وجبت لس هغه کسان زه به داسې پښتو کې به ترجمه وکړم چې د دغه فیملی او د خاندان لس هغه کسان چې ځان یې ښه لړلي را لړلي توجه اور توجه جهنم حافظ سے بسو کسان بوزي صبح بوزي دا خبره تاسو په فضایلو کې ختم کړه تمام وکړه چې حافظان با لس کسان جهنميان جنت ته داخلي زنن تانه تپوس کم الوچ والو او پورن والو توجه چې د وجه لس جهنميان الله تعالی جنت ته بوزي حافظان جنتيان دي کنه دي وایا دي کنه دي چې دا چا پکې شک دی مو وایا دي کنه دي بیا په دې معاشره کې حافظ صاحب تاسو پک ولې ګوري قاری صاحب تاسو پک ولې ګوري
دې مولانا صاحب ته سپک ولې ګوري دې مفتی صاحب ته سپک ولې ګوري پښتونه دې حافظ صاحب ته سپک ولې ګوري ما ته داسې کریډ ډیګري والا یو سړی وښیه چې د هغه دومره کریډ د هغه دومره ډیګري 17 ګریډ افسر راته وښیه 18-22 ګریډ افسر راته وښیه چې هغه سره خپله تمغۍ د کامیابۍ د جنتي حافظ صاحب چې 10 کسان جهنمیان جنت ته بوزي دا حافظان جنتیان دي وای حافظانو اور تابع هغه کسان به بوزي چې جهنم پہ یہ بات پرانی ہے اور آج چونکہ نیا پاکستان ہے تو علماء دیوبند کی نئی بات سنو سال بھی نیا ہے وہ الگ بات ہے ہم سب پرانے ہیں کیا ہوا اگر سال تبدیل ہو گیا بات اس پر نہیں بنے گی جی کال بدل شو خیرن بچے تو ہماگا شی تو بدل شوی نہیں منظور شروع کا تلاوت شروع کا ذکر شروع کا سکول تلاشا کالج تلاشا یونیورسٹی تلاشا مسجد تلاشا مدرسے تلاشا تبلیغ مرکز تلاشا خانقاہ تلاشا سمجھ پیدا کا فہم پیدا کا ایجوکیشن پیدا کا تعلیم پیدا کا توجہ زان بدل کا کال بدلولو کی تاکتور اکڑا توجہ دا کسان که کینن ډیر بخي او کریماله دا سي چل راځي توجه تا نو یو څه تاسو کوم سو توجه علماء دیوبند یو جمله ذکر کړی یو نقطه واخلا حافظ صاحب کم کسان جنت ته بوزي وای کم کسانو تاسو په پورن کې په خبرو باندې لاک ډاون نشته کنه خو نو خوځوي کنه کم کسانو ناجی صاحب یہ بات پرانی ہے نوے جملہ تویم خنے بنی تو پڑھو مثال وری حافظ صاحب علماء دیوبند نے فرمایا حافظ صاحب د خپل خاندان نے لس هغه کسان بوزي توجه لس هغه کسان به بوزي د کوم لسو کسان نه چې دا حافظ صاحب په دنیا کې خوشاله دا پکې شرط دی دا نه چې دلته د حافظ صاحب له درنه پر سولي زړه دی ولا غاځره کړي چې حافظ سر کوزیا راوښه ناجی صاحب توجه اسنه چې پلاری وای چې کارو شزوی میں حافظ سے بوزی بمی او چاچا موی رواره میں حافظ سے بوزی بمی ماما موی خورائی میں حافظ سے بوزی بمی او کور کی مورم خوشحال شوا الا بچے میں حافظ سے بوزی بمی چاچی موی بوزی بمی مامی موی بوزی بمی اگا نیام پر ٹوپون شو خوشحالی دا وجی کار خوب شو نسی حافظ سے بوزی بمی کدا سیرانا بوتلے والی گپ دیسا پہلے خو مسئلہ وورا کنا حافظ سے بلس آغا کسان بوزی جنت تا دا کم لس کسان چې دی په دنیا کې خوشحاله نن دا سر نوٹ کا توجه زه نه تاسو کوم تا چې سو خپه کی پریشر کې مرزه تا چې سو خپه کی مرګته و سره کې جی پکې مو اوس ته غوسه کنه جی باندې نه جی مو د جی خپل ټایم دی تا چې پینځل لشپاړه سپیډ سو کوئی شړکا او دی وي په در سخاني روټه ته پری دی په زور وایا نه وای په زور وای پری دی نه تاسو اورید پری دی نه تاسو شبي جمعې کې شبي تواری شبي جمعې کې شبي تواری مرکز کم ځای دی منګوره کې توجه بس ٹھیک ہے تا چې حافظ صاحب سو خپکی نزان سره مرکز تا شبي جمعې له بوزي په زور وای جدي پکې بیا ولي نه بوزي نه راشاجي صاحب حافظ صاحب وای زه چې چا خپکړم مرکز ته نه بوزم ماوي چې مرکز ته دې نه بوزي جنت ته به دې څه بوزي چورلټ تام وورید ما وورید دوی که زه چا خپکړم مرکز ته نه بوزم نه راشه کنه کاکا دوی مرکز ته نه بوزم او ته په دې تمه چې ما به جنت ته بوزي نتیجه یې نکل آیا اور رزلټ یې نکل آیا چې حافظانو سره مینه وکړو حافظان به خوشاله کو علماء سره مینه وکړو علماء به خوشاله کستا بچي ولې نه دي ستا وراره ولې نه دي اور تا نه خپاو تا خپه کړو بیا دې نه بوزي نو ان شاء الله حافظانو سره مینه کوبا ان شاء الله علماء سره مینه کوبا ان شاء الله قاریانو سره مینه کوبا اور اولاد بچي به سکول تا کالج تا یونیورسيټي ته لګو اولاد بچي به مسجد مدرسې ته لګو زه سکول غواړم کالج غواړم یونیورسيټي غواړم کیوں کې توجه مونږ بیماران کېږو پښتنو کې پریز نشته وای ډاکټران پکار دي زر وای ډاکټرانو اور د لارې ټولې ګډي وډي دي
انجینرانو او پښتنو په جګړو کې پی ایچ ډي کړې ده نو ججان وکیلان او د پولیس محکمې افسرانو اور ډیره ګرانه په هوا کې چکرې وو پایلټانو نو دا مال سکول کالج یونیورسيټي راکړي او دیر سره مال په مسجد کې په مصلی باندې امام اوس قدرتي आवाज ناراضي مولا سره خو بالکل نه لګي وی ډاکټر پکار دی انجینیر پکار دی ساينسدان پکار دی پایلټ پکار دی وکیل پکار دی او ما چې امام وی پکار دی مولا دی خوري وای په مصلی باندې امام روجر اغلا تراو د پاره د قران حافظانو د باطن اصلاح د پاره حق پرست پیرانو د ختم نبوت دفاع د پاره د ختم نبوت غازیانو رسمونه رواجونه بدعت ختم شي د سنت مطابق غم خادي راشي وای تبلیغیانو او توجه ما ته قران په تجوید سره خو قاریانو څه کوم وخت سکول کې مو ایجوکیشن سره تعلق توجه مونږ چې به انګلیش دکاو شفیع الله سشم مونږ چې به کله انګلیش دکاو نو انګلیش مونږ دکاو داسې ټي ایچ ای دا आवाज کوي ډي ټي ایچ ای څه आवाज کوي بیٹا ټي ایچ ای ډي ټي ایچ ای نو چې مونږ کله دکاو نو دیو ما څو ورځې مخکې یو سټوډنټ ته ما ته بیٹا ټي ایچ ای څه आवाज کوي ما ته ټي ایچ ای دا ما ورته وی دی هغه وی دا ما ورته وی دی هغه وی دا ما ورته بیٹا دا ولي وای ما ته وی مفتی صاحب دا برټش لهجه ده برټش لکه انګریزي لپاره سرجي ته د انګریزي لپاره د انګریزي لهجه زده نو قران په پښتو کې وایو مولانا بجلیګر صاحب خو پیژنې کنه اپریدیان خو درکې نشته وی تیرات لاړم یو امام پسې مې د ماښام منځ وکړ نو قران سبل شانتی وي وی هغه ته مې چې دا د کوم قران وي وی هغه راته دا تیراوان قران وي تیراوان اقرا القران بلحون العرب واصواتها قران تجوید لپاره قاریان سکولم غواړم کالجم غواړم یونیورسيټي غواړم مسجدم غواړم مدرسه غواړم مرکزم غواړم خانقاه غواړم توجه مهنګای شته که نشته توجه شته که نشته زمونږ مال په ضرورتو خرج کیږي په فضولیاتو سرګټ ضرورت دي که فضولیات شکر دی الوچه پورن کې سرګټ وال نشته ټول اولیاء دي ټول زبرګان دي نن به خبرې لګي صفا کو یو جمله درته بولم وایم نقد توبې به وباسو د 00 په شان نقد اراده نه منم اجي صاحب په ارادو هم تبلیغیان جوړ راوخ ولي کامل صاحب زما سلور میاشتې ولیکا ولي کامل صاحب اراده ده چې لو لیکا شل کالو ش ظالم اراده کې اخیرا بچا چرته سی روزي لملا نه ناجي صاحب اراده نه توبې به نقد وباسو سرګټو کې څه کمال شتا راشه یونیورسيټي ته راشه کالج ته راشه لایبرری ته راشه توجه په یونیورسيټي کالج لایبرری کې فزکس کیمستري بایولوژي ساينس او ټیکنالوژي تفسیر حدیث سیرت باندې کتابونه شته فقه حنفي باندې کتابونه شته مال ټول جواب راکې په لایبرری کې داسې بوک داسې کتاب شته چې هغه ټاپک عنوان هیډینګ دی سرګټ کې فواید ایسا کوئی رائٹر ہے کمالات سرگٹیا کتاب شتا کمالات سرگٹیا برکات سرگٹیا انوارات سرگٹیا توجہ کمال شتا فضائل سرگٹ کتاب شتا ز فضائل سرگٹ نہ منم ز الحمدللہ فضائل اعمال منم فضائل قرآن فضائل نماز فضائل درود فضائل ذکر فضائل حج فضائل تبلیغ فضائل جہاد موجودہ پستی کا واحد علاج منم حکایت صحابہ منما توجہ سرگٹ کمال شتا دا کم کسان چې سرګټس کې په غوګونه کولاو کووره ته ماته چیرمن کېږي ته کونسلر کېږي ته ناظم او ته پکې د جرګې مشري خورې نه دی لوګي راوځي پوزې نه دی لوګي راوځي دا کم پیغمبر خورې نه لوګي راوته خبره به کلیر کټي ماته یو صحابي وخیا چې خلاو پوزې نه لوګي راوته دا ستا خوله ده دا ستا پوزه ده که د ریل ګاډي سلینسر دی ویم اکسلیټر پرېږده توجه ماته یو کس وی وای سرګټو کې ډېر ماهر یم
मैं څه کمال درکړي شفیع الله وای په خوله لګي رو باسم ټول رو باسي کمال خیا ما ته وای چې زه په پودم لګي رو باسم ویم دام ټول رو باسي کمال خیا ما ته مفتي صاحب زه په غوګونم لګي رو باسم ما ته په دې شامټونګ دیم لګي رو باسم اخیرا بچیا لګي رو باسي بس کال بدل شو نن به توبه وباسو توجه ما ته خیال محمد کراچی گارڈن نه کېدی شو سم ماګوري کراچی گارڈن سے خیال محمد ما ته فون وکړ ما ته مفتی صاحب 2 پیری مې سلور میاشتې لګولې 100 پیری وی کله تور پټ کې وم کله سپین پټ کې وم زموږ جماعت دا قاری صاحب چې ورک شي جمع ورکوم وی سیرګټ مسکل سره د ګیره پټ کې دي صاحب بس زمم تعالی شیخ لم پولیس والا تم چې ګیر چاپری ودرېږي اوسه به یوم نه توجه خبر خوې خبرې به کلیر کټي توجه استاد ته اختلار بني ان شاء الله ته به پکما توجه بس پاسه ما توجه جی سیم یو خبر خمو ګور نشتا سان لسټ ماته ته سکے توجه ما ته وی سیرګټ می سره د ګیره د پټ کیسل او تاسو تم ته وان د سیرګټو والا ته وای تاسو خو نس کې خواغي ته وای وې کدي سیرګټو کې څه کمالي نس شو اکرم مولوی صاحب څه خطیب د جمعات مولوی صاحب مولانا فیاض راغب صاحب مولانا ذاکر الله صاحب کدي سیرګټو کې کمالي نو دا کمال د دې په موږ صورت نشي موږ هم شروع کوو دومره یخنی دا په دې صادر واسکټو نه ګرمي ګدا ګرم لوګي براو باسو توجه ما ته خیال محمد وای مور راته ډیډ لاین کې خود وای مور راته چې خیال محمد که سیرګټ ته پرې نه خو د پې درته نه بخما وای ما مور ته میخه بدل راولم مړې خو چې غوسه شهر وخت د پایو پیغور راکوي ټول به د 10 کیلو پې نه راکړي توجه ما ته مفتی صاحب په سوشل میډیا می د سیرګټو خلاف ستا یو کریپ وکړه توجه د سیرګټو ډبې مې داسې رامات که همیشه د پاره مې د سیرګټو نه توبه وکړم او توجه جی صاحب نسوارو کې څه کمال شته زبم خوښ شم څه کمال شته نسوارو کې څه کمال شته او ستا کتاب ته سلام کوم چې تعالی کریم مباح دی زوایم کدا نسوار دومره خشي دلته سلګ دی دا چې دومره خشي دی زوایم حلوا ته جوړه کا د مرکز ته ورسوا په پلیټونو خو توجه زما تحقیق د سوشل میډیا دی ټول جماعتونو ټول پارټو ورته وایم زما تحقیق دا دی زوایم نسوار د مسواک ضد دی مسواک سره خوله پاکیږي نسوارو سره خوله ساکیږي وای بچي نسوارو سره خوله په زور نسوارو سره خوله اما شومان وای مشران نو دغه په چل کې 15 کیلو پراته دي وای نسوارو سره خوله اجي سه نسوار سنت دی که مسواک سنت دی وایا اور نن جمعه تراغلی پورن والو الوچ مسجد ته توجه پښتانه چې په خوا جمعه ته نسوار به کم ځکه خاودو پیزار کې بوټانو کې بهر چپلو کې به د جمعه نه بار او هغه په شاپر پلاستیک کې نو سرجي او په ډبي کې وو دا غډبي په سر کې به آینه لګېدل او شیشه لکه په خواني پښتنو مشورانو نسوار کول نو کله به آینه کې خپل بیوټي مکتا بیوټي توجه هغه پښتنو چې مسجد ته نسوار نه راوړل او پښتونه ته ډېر زبرګي د جماعت ته مونږ راغلي چې الله اکبر یو لاس په جیب کې نسوار څوک پټ نه کیږي تاسو سره د نسوار غم د ایمان غم د سر نشته اور را 400 تراشه باچا خان نسوار مومن خان نسوار راکټ نسوار او سامپ نسوار لکه د مار سام کوالټي دی په نسوارو کې اوس راځي توجه که زمونږ په ژوند کې نسوار نه که زمونږ په ژوند کې سیرګټ نه په ژوند اثر پریوزي او د نسوار یو بوجه په 20 روپے شو توجه کاکا د یو ورځې 15 بوجه خوري 100 روپے د پښتون د نسوارو خرچه ده او د یو میاشت 3000 روپے او ما میتھمیټکس ویل د یو کال د پښتون د نسوارو خرچه 36000 روپے دي نو چې موږ د نسوار نه توبه وکړه کال کې څومره بچت شو حضور څومره بچت شو صرف په نسوارو کې مې در لمنګای ډی تکړه دا خرافاتو کې مبتلا پښتونه خرافاتو کې او چغوي س کنټرول و صدر مملکت
ममलिकत की सब वजीर आजम की स कंट्रोल बा इंतजामिया की और स कंट्रोल बा नाजिम आला चेयरमैन की स कंट्रोल मुंग आवाम पखपल को सब को पखपल बा कंट्रोल को ता सदर ममलिकत वीर ची सिरगट नसवार चर्च का हुआ है ता वजीर आजम ची चर्च सिरगट नसवार सा वाया तवज्जो देना बाइकाट को कना को तवज्जो दा खुरापात थी दा 36,000 रुपए दा औलाद बच्चों पर एजुकेशन खर्च का रिक्वेस्ट दरखास्त करतकम दा 36,000 रुपए जमा पर मुस्तकबिल खर्च का दा दी माशूम कलम वाखला किताब वाखला बस्ता वाखला दा पर मस्जिद खर्च का दा पर मदरसा खर्च का तवज्जो दा औलाद दा बच्चों हक देवे और तासु न तपुस कम तोल जवाब रखे इस्लाह माशरा वायम कम प्लार चीज़ुल पैसे वर की वर्ष बच्चे माल सिरगट रावड़ा दा प्लार दा बच्चे मुस्तकबिल जोड़ी का तबाह कही हुआ हपलार खोई देवजंदा खुरापात प्रिगदू दा लघुयात प्रिगदू दा मुर्दारे प्रिगदू दा मंशियात प्रिगदू दा माल स्तापा बीदी ने खर्च कीगी दे दा तोबा बस और कसम सुख तैयार ने मा सर ऑप्शन बल दे वाय खला असुमरा माशुमान च मौजूद दी मा सर यो शांति वाय संग चीज वाय मा शान वाय ए जमंग मशरानो जान गुस्सा के ए जमंग मशरानो दासिना खपजूरा ए जमंग मशरानो पमुंग बांधी सिरगट मरवड़ा ए जमंग मशरानो पमुंग बांधी नस्वार मरवड़े ए जमंग मशरानो जमंग पमख की सिरगट मस्के तासु सिर्फ सिरगट के सबाब मुंग चरसुम स्कू वर्के दी माशुमान ला जवाब वर्के पासे दैवे का सिरगट तवज्जो दैवे का सिरगट प्रे न खाओ दो न मुंग चरसुम जमा मुस्तकबिल तबाह के जमा एजुकेशन तबाह के जमा द प्राइमरी द मिडिल द हाई द स्टूडेंट लाइफ तबाह के दे माशरे नबा दा गंदगी खत्म दा मुर्दारी खत्म दा आयस खत्म दा मंशियत खत्म हुआ इंशाल्लाह और ये आखिरी ऑप्शन रा सर पाती मसवाक अखले का नसवार मसवाक वर्जवे का नसवार जुमात च बार लाड़ से बेव वर्जवे बस न अखीरे वर्जवा तवज्जो अब मसर माता पत्र च पुख्ताना चाने यारी की तवज्जो आखिरी ऑप्शन बजमादाई जब पर सोशल मीडिया कते उसने रिकॉर्ड के हुआ इखला ना क्रेडिट स्टाश तवज्जो जब पर सोशल मीडिया बानी यो क्लिप और कम थे वाखलता तो इजाजत थी यो क्लिप 42 मुल्कों के वायरल कीगी लॉकडाउन सर खादत है कना माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह सुम्मा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कना यो लॉकडाउन में शुरू की वोरा जब ऐलान कम जो ओ खवातीन इस्लाम ओ मस्तूरात बाहया बापा ओ जनानो कि चाचा नारी न सिरगट कई नसवार कई चर्च कई जनानो देखपर नारी नो हजरात साड़ो सर मुकम्मल लॉकडाउन शुरू के च पता है द कोर द तरफ न शुरू कमा पुख्तुना पुलिस न नहीं यारेगी मुलाना नहीं यारेगी खजीना यारेगी खजीना यार दादा घर पशान पुख्तुन दा ब्रेतावर पुख्तुन दा चे पे खजा गुस्साओ की अटेंशन और दा खजे दा जवाब नहीं कूर के चे खजा उड़ा भाई तवज्जो मौलवी साहब इमाम साहब दा तवज्जो दा पर जुमात के चे कम सड़े इमाम तनीख की कना दा टिक कोर के खजे वाली दा तजुर्बा दा खजे डबावली खपा कच्चा से और खजे वाली और जुमात तबाराश इमाम तबुची उस्ताद जी द्वादरे मंजून के बयान में उस्ताद जी आग कम देते तलियो अब रकम से वरीगी उस्ताद जी यख्तंगे तली उसनो पाल शोरशे उस्ताद जी वावरा के ख्वाई की राखवाई जोड़े मस्ती पाड़ी तवज्जो देवजना दा खुरापात मंशियात प्रीदू का न प्रीदू दा और ज़दा खैबर पुख्तनख्वा दा पुलिस महकमे हेड IGP मुअज़्ज़म जा अंसारी दा सलाम अकीदत पेश कम चलो मंशियात खातिमे दा पारे अलर्ट पोर्ट से सर्च ऑपरेशन कर मंग हुकूमत सर मंशियात खातिमा के ताउन को और हिमायत को इंशाल्लाह और दा चरसो दा पोडरो दा आइस खरसवलो अडेबा दा पुलिस दा इदारो और दा इंतजामी पर नोटिस के सुख सुखरावी ला सुचत की चदा चा लास कदी दा बटिक चर्सी तो लास कवरेज का पासा कदी कवरेज का लास चाख खतर खीरन बच्चे तो चर्सी तो पूरी लास सुजत का इंशाल्लाह अगर रजन ज़ेदा अल्लाह बखैबर पुख्तनख्वा द मंशियातना आयशना 70% तवज्जो बस तवज्जो 70% जिन के आयस की मुब्तला दी जिसे सुमरा ची एजुकेशन ज़्यादती दुमरे आयस ज़्यादती पेशावर यूनिवर्सिटी तरशम जमा स्टूडेंटान पेशन के तौर पर आयस में मुब्तला है जिसे
سپینګری باباګان آیس کې مبتلا دي. ما یو بابا ته بے ادبي دي معافي، ما یو بابا ته خوله کې یو غاښ هم نه و. ما ته بابا ته په دې عمر کې په آیس باندې څه کې؟ ما ته وایي دې کې پاوړ دی، پاوړ. ما د خیرن بچه قبر ته د خپې کوزي کړي ته آیس پسې ګرځي. د منشیاتو خاتمه کې حکومت سره تعاون کوو به انشاءالله، کوو به انشاءالله، کوو به انشاءالله. مساجد، مدارس، مراکز، خانقاهونه آبادو به انشاءالله. سټوډنټانو ته یو جمله وایم، پبجی والو، فری فائر والو اور لائی لڈو والو اور HFC والو خیر تکین ولی وکنا، خیر تکین ولی وکنا. توجه خوند یو کنا، خوند یو کال دی مبارک شه، نوی کال، نوی ډغره دی مبارک شه، نوی ډغره. توجه دا تمام خرافات پریږدو، دا خرافات پریږدو، په سنت طریقه ودونه کوو. اوی مال موبایل راکشه پریکټیکل درته وکم پبجی والا راکه. دا کم سټوډنټ توجه کم سټوډنټ چې پبجی پریپایر کوي، دا د الکان ته پتر دی، مشرانو ته وایم کاکا تا ته وایم کم سټوډنټ چې پبجی پریپایر کوي، لا لډو کوي. توجه دا د پبجی باره کې دا کار خو د انتظامی ولري. اور یو کس په خپل ځان کې نه وي. ماشاءالله ماشاءالله جی. بس توجه کم سٹوڈنٹ چے پبجی کوئی سنو. توجہ کم سٹوڈنٹ چے پبجی کوئی اے دے پبجی پریپائر کے دن کارٹونی سشئی خدا دا ایجوکیشن دا تعلیم دے کارٹون بارا کے دے ساخت دے لری دے وی اٹس می کہ یہ میں ہوں. کارٹون چے منڈے ہوئی دے دا منڈے زوام اچھا پایٹ کې دی دا پایټ اور کارټون چې مړ شي دی وایي زه مړ شم نو مړ نو خو زه نکاح نه تړم ښځې پسې به دې ړوند کړم که تا مانه واده وکړه. توجه پبجي پریپایر لا لډونه بایکاټ دی د موبایل ګیمونه د چا بایکاټ دی انشاءالله. ان انسټال کا تاسو ARY نیوز والا سوشل میډیا والا ته وایم، چینل والا ته وایم، ARY نیوز والا یاسر شامی پیژنې یو سټوډنټ 24 غنټې پبجي کو. لاست سټیټ ته چې رسېده رګې پټاو شو، مړ شو. په سوشل میډیا سرچ کا د خور انټرویو پرته ده جاړي، د مور انټرویو پرته ده جاړي. د دې منشیاتو او د دې خرافاتو خلاف بهترین انداز کې منظم کیږو انشاءالله. خپل په مساجدو کې د قرآن درسونه کیږي، وای د قرآن درسونه ستاسو جماعتونه کې کیږي، د حدیث درسونه کیږي، په ذیل مال تعلیم کیږي، کش مشوره بیان مراقبه وایه کیږي. مردان سیټو کې مې یو کس ته وي ویم ستاسو مسجد کې د قرآن درس کیږي، ما ته وایي اوجي. ویم د حدیث درس کیږي، وایي اوجي. ویم کش مشوره بیان کیږي، وایي اوجي. ما ورته ته پکې په خپله موجود یې، ما ته وایي نه. بشٹاپس صاحب، قاری صاحب، ڈاکٹر صاحب، ممبر صاحب، چیئرمین صاحب، کونسل صاحب، کاکا ماماجی صاحب او امیر صاحب مرګرو جوړاویږي نو ته په بم لګېدلي جماعتونه به آبادوي انشاءالله. ستاسو مسجدونو ته تبلیغ والا راشي ټول به تښتو انشاءالله. دا چا وي تښتو. اور بس یو جمله وایم، بس زما کراچۍ کې بیاناتو توجه، کراچۍ کې توجه نه کراچۍ کې د تبلیغ اجتماع رااله، مرګر راته اجتماع له ځو، ما زه چې ځو اجتماع له لاړم، او چې تبلیغ اجتماع له لاړم مال فضایل مال راکوي تعلیم وکړه، فضایل مال تعلیم مې وکړه اجتماع کې خو سم کړنګېدلې، زه ګپ نه لګوم. توجه ما چې تعلیم وکړه زمانه پس په بله زموږ د کلي یو سپین ږیری حاجي صاحب هغه تعلیم کوه. توجه خلکو ته وایي ما نه تپوس وکړه چې ما دا 4 میاشتې څنګه ولګولي، وایي دا تبلیغیان نه دي، سار نه ګوري، ماښام نه ګوري، ورځ شپه نه ګوري، بس راخطا به درب څه چل دی ګشت دی. امیر صاحب نه د جمعې ورځ ده نه د بود ورځ ده، دا کم ګشت دی. وایي ما ته دا خصوصي ګشت پرېږدي خو دی نه. توجه وایي ما ته وایي چې 4 میاشتې ولګوه، ما چې حج مې کړی دی، طوافونه مې کړي، وایي ما ته چې 4 میاشتې ما چې حاجي صاحب امیر صاحب اوزګار. توجه زامن له ودونه کوم، اصل کار خو دغه دی که نه، زامن له ودونه کوم. وایي د امیر صاحب خبره نه ونه منله. توجه زامن له مې ودونه وکړه، انګوریانې راغلې، لږ وخت پس الله تعالی نوسي راکړه، یو نوسي مې زیل کو جړلې. تاسو ورته څه وایې؟ څه ورته وایې؟ ما له یو وړوکي ماشوم دلته راولی چې پریکټیکل وکړم، بس کوم دا نه، دا زه نشم چتولی، وړوکي ماشوم ډېر زیات وړوکي او دا راولی. ټیک دی. توجه وایي نوسي بس ټیک ده، صحیح ده، روچت کا کې روال کړي لالاګان کېږي. وایي توجه بس توجه بس دا خو ډېر غږ کوي.
بس ها بس چې زو راځي راځي زه چې زو بس کنه توجه نه کسینه بس زو کنه توجه سره سړی خراب نه 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 ګرم چای واچو بله لګانم سر دو بس hebat پچا دی مال توجه هغه بچی نو سیمه زیل کو و انګور میږي کې راغستې دارا برکه زو چې ټول نشم یو کسره ته ونیسي بس توجه توجه وی هغه انګور مې نو سیخ کته برکه و ته چپ کېدنه نو زه خو سخرومه او داسې روزي مې غټې وي ګیره مې غټه وه خوفناک ډراونم وایي اوس زما هغه نوسې په ما باندې یاره وایي د انګور مې وی که دا سخر کاکا مې وده دې وده نومه وایي ځان مې سې غلی کړی وایي هغه نوسې مې چغې والې جړلې انګور مې ښکته برکه وته چې چپ شه وایي ما پسې کمرې ته راوسته او ده ته وایي چې چپ کېږي که نه چپ کېږي او ما ته یې ګوته ونیسله چې بو ماشوم فورن چپ شو وی په ما ویښته ودرېد چې ښه انګور مې دې ورځ راوسته چې اوس ما ته وایي چې بو لاړم امیر صاحب ته مې ور وټکو چې وا امیر صاحب ستا خبره خو ټیک ده ما ته کور کې انګور وایي چې بو کم مرکز نه مې بوزې بو مې ځه وایي 4 میاشتې مې ولګولې پورن والا تاسو ته وایم هغه ته بو ووینه بیا یې 4 میاشتې ولګولې تاسو د بو انتظار کوئ که د بو نه مخکې ځئ ووایه بس ووایه ځئ انکار کوئ او که د بو انتظار کوئ نو زه اعلان کوم او خواتین اسلام او مستوراتو د مرکزی جامع مسجد کې ختم القرآن ستاسو حضرات راغلیو او دلته ستړي شو او اوس به کورونو ته درځي زنانو چې حضرات سړیم کور ته درشي دروازه کې استقبال ختم القرآن مبارکباد ورکړي او په دروازه کې د خپل حضرات ته وایي چې بو انشاءالله اواز خو زنانو ته ورسېد که نه ووېرېده اوس به کور ته ورځې او که نه به ورځې د 8 کالو د 10 کالو ماشومان لږ ودرېږئ پاسې ادرگے بس واپس کینے دایو بس واپس کینے بس توجہ کینے انشاءاللہ چې کله تاسو ماشومان کور ته ځئ دروازه کې به ودرېږئ ښه نه غوږ به کېدئ که چېرته چاچیم چاچا ته مامیم ماما ته او نیام نیکه ته اور مورم پلار ته په دروازه کې وي چې بو بیا به راشي امیر صاحب ته چې امیر صاحب زما مور خو پلار ته بو ویلی دي بس انشاءالله نقد وصولی وي په دا خبره باندې اکتفا کوم رب کریم دی دا مسجد د دین محور مرکز وګرځي دا خطونه دی الله قبول کړي دا اداره دی الله قبول کړي د مشران ته دی الله خیر او برکات کړي انتظامی ولو دا خدمت دی الله قبول کړي اور توجه او چې دا چا دا ودونه نه دي شوي او دا خواري خولې نیولې دي الله تعالی د ټولو د ودونو انتظام وکړي اور توجه چې دا چا ودونه شوي دي خو کور کې جوړ اتفاق اتحاد مینه محبت نشته سره ماښام په کور کې د ښځې او خاوند په عین المیچونه دي الله